بسم الله الرحمن الرحیم فرمایي چې قران پاک د هر مرض دوا او د هر مرض علاج دی او دا حقیقت دی چې قران پاک د هر مرض دوا او د هر مرض علاج دی. فرمایي چې د امام شافعي رحم الله په زمانه کې د یو سړي اولاد نو او ډیر زیات سوچ کې او ډیر زیات بخفه او هر وخت، لیکن د دې سره سره به ډیر زیات علاجونه کول، طبيبانو ته، ډاکټرانو ته، حکیمانو ته دا وخت مطابق چې څه علاج هم او یو ځای ته نو پاتې هر ځای ته بوتلو او دې سره سره به الله رب العزت ته ډیر زیات سوالونه او زاري او دعاګانې کولې چې الله ماته اولاد راکې او ماته اولاد راکې. بهر کیف الله رب العزت به چرته دعا قبول کړي وي، الله رب العزت دې سړی ته اولاد ورکو. د دې سړی لور وشو، چې کله لور وشو نو په دې سړی باندې د خوشحالي حد انتهای نه و، د خوشحالي دومره خوشاله، لیکن په دغه وخت کې د سړي د خلینس الفاظ وتل، ډیر عجیب الفاظ د سړي د خلینو وتل. د سړي په دغه وخت کې وویل چې را کدالور مې الله رب العزت ژوند ورته ورکو او دا د واده قابل شوه، دومره عمر دا ژوندۍ و چې دا زه واده کمه، د واده وخت ورسېدله، نو دې ته به د جهیز په وخت کې په جهیز کې به دې ته زه د دې دنیا او د هغې دنیا دواړه دولتونه ورکوم. کما دا دواړه دولتونه دې ته ورنکل نو په ما به خزه هم طلاقي او زما به الله رب العزت په ذات قسم هم وي. نو دې سړي قسم هم وخړو، طلاق هم واچولو او دومره یو لوی خبره وکړه چې دی بچی ته به زه په جهیز کې دې دنیا او د هغې دنیا دواړه دولتونه ورکوم. خو به هر کیف زمانه تیرېده چې کله دا جنۍ لوی شوه او واده وخت ته ورسېدله نو دې سړي ته دا خبره یاده شوه چې دا خبره ورته یاد شو. نو دا ډیر په مولیانو باندې دا سړی وګرځېدو، زه پس یو مولا ته ورشه، بل مولا ته ورشه، ځان ستړی کو مولیانو ته. خو هر مولا به همدغه یو جواب ورته ورکولو چې کته دې بچی ته په جهیز کې د واده په وخت کې د دې دنیا او د هغې دنیا دولت ورته ورنکل، تا باندې خزه هم طلاق ده او قسم هم در باندې رالو. نو دا سړی ډیر زیات خفه به هر کیف چا ورته وي چې یاره تلته یو لوی مولا در نه پاتې دی، دی مولا ته ورشه. دا زمانه د امام شافعي رحمه الله و. نو دا سړی چې ورلو سړی چې هغه لوی مولا هغه امام شافعي صاحب. امام شافعي رحمه الله ته د سړي دا ټوله قصه وکړه چې داسې کیسه شوی و او اوس څه وکړم. نو امام شافعي رحمه الله هم ورته فرمایل چې کته د دې دنیا او د هغې دنیا دولت ورنکو نو یقینا چې په تا باندې خزه هم طلاق ده او قسم هم در باندې رالو. نو دی ورته وایي چې د دې دنیا او د هغې دنیا دولت څنګه ورکم، حالا کې د دې دنیا او د هغې دنیا دولت دا د ذوالقرنین او د حضرت سلیمان علیه السلام د وس کار هم نه دی. نو امام شافعي رحمه الله ورته فرمایي چې زه یو ډیر عجیبه او ډیر لنډ جواب د دې در کومه او ډیر اسانه جواب چې د هر چا په وس کې دی. نو سړی خوشحاله شو، داسې مسکا یې راله په مخ باندې چې یاره داسې به څنګه جواب دی اوس ماته راکوي، څه به داسې وي. نو امام شافعي رحمه الله ورته فرمایي چې کله یې دا لور وده او جهیز ورته ورکوي نو په جهیز کې دی ته قرآن پاک ورکه، ځکه قرآن پاک دا هم د دې دنیا دولت دی او هم د هغې دنیا دولت دی. نو د سړي په مخ باندې داسې مسکا راله او خوشحاله شو او اطمینان یې وشو چې دا یقینا او دا حق خبره ده چې قرآن پاک دا د دې دنیا هم دولت دی او د هغې دنیا هم دولت دی او دا حقیقت دی. مسلمانانو چا هم چې قرآن د خپل زړه سره لګولې، چا هم چې قرآن د خپل سینې سره لګولې، چا هم چې په قرآن باندې عمل کړي او د قرآن سره وفا کړي، په دې دنیا خو خوشاله په دې دنیا خو زړه سکون په دې دنیا خو چې د خدای نه څه غواړي الله رب العزت به هغه ورکړي. لیکن هغه ابدي دنیا چې هغه نه ختمېدونکې دنیا ده، په هغه دنیا به ورسره قرآن وفا کوي، په هغه دنیا به ورسره قرآن څنګه چې د په دې دنیا کې قرآن نه دی پرېښی او زړه سره هر وخت سینې سره هر وخت لګولې، د قیامت په ورځ به هم قرآن پاک چې دی بالکل به نه پرېږدي او د خدای په مخ کې به د دې کس سفارش کوي چې الله دې کس ما سره په دنیا کې وفا کړي، زه په دنیا کې نه یم پرېښی، زه هر وخت د سینې سره لګولم او تا چې څه ویلي دي په دې کتاب کې په دې قرآن کې چې تا څه ویلي او په احکاماتو باندې دې سړي عمل کړی نو لہذا د قیامت په ورځ زه دا سړی نه پرېږدم، د دې سړي به لازمي شفاعت کې
او چې شفاعت اوس بس بیا کیسه ختمه. نو لہذا هغه دنیا کې وې پکار راځي، په دې دنیا کې خو دې اسه پکار راځي، هر ځای به د عزت وي، هر ځای به د خلک احترام کوي. مسلمانانو پکار دي چې موږ تاسو د قران سره مینه وکړو، قران سره محبت وکړو، قران هر وخت د سینې سره ولګو. الله رب العزت ته موږ په دې دنیا کې هم نه خفه کوي او د قیامت په ورځ به هم موږ نه خفه کوي.